सदर मुहतरम व दीगर हजरात उलमाए किराम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान, माँ पर ख्याल काफी जमाने न बाद स्तासु पदे इलाका के माता द तकरीर को लो इत्तिफाक कीगी। अजीजान उदा जलसा दे हजरातो द सीरतुन नबी पनुम बांधे जोड़ा कड़ेगा। उलमा डीर दी, शायद बेगाला बउमवी द सीरत मजामीन हमेशा द उलमाओ कार दे बयानवल उज़मा पदी तकरीर के बा सीरत न सेवा शायद चलेगी नूर खबर इमराश। और अगा खबर बदा अगा चा मुताल्लिक हुई चिचा पदे मल के द सीरत ना नाउज़ु बिल्लाह यौलो या रसवाई जोड़ा करे। कम खल्को चिदा सीरत पदेमल के उस हरमोलो दागी मुताल्लक बम शायद चे लग वक्त के खबर राश। अजीजानो देमल के सिर्फ कता सुख्यालु कई द मूसा अलैहिस्सलाम या द इब्राहीम अलैहिस्सलाम या द ईसा अलैहिस्सलाम कुरानी वाक़यात बयानुल कौम ता जरूरी खुदी, लेकिन दे सरा सरा द मूसा अलैहिस्सलाम और द इब्राहीम अलैहिस्सलाम और द ईसा अलैहिस्सलाम किरदार और दगा खुदाए द पारा दागी कुर्बानी ची दी अगा बयानोलम ढेर जरूरी थी। मोंगना द शिया उरूना नदी जोड़े दल पकार चे स्वर ल सवा काल उशु जानू न पे वहल वहल उमड़कड़ा और बल चाले टप न दे वर्क पड़ चिनार के दायो खबर मा करे वा मावे चे इमाम हुसैन खूब 72 कसानो बांदिम प करबला की तुर रागस्ते हुए और यजीदिया ने वहल और तासुदल तल्लकुन शियागान ये और दा मल्क द यजीदियान और डकते जालिमानो सपेड़ मोम चाला वर्नकड़ा उमजान वहाई नो ब्याय 15 काला जमा पड़ चिनार्तलो पाबंदी उला गोला आगा द पाबंदा लो खबर दावा चे पशियाओं की कता सुख्यालु की द शियाओं मुलियान ची दी और दागी मालदार खलक ची दी अगी जान न वही और न कमी सुबास दा मोरमड़ी प्लारमड़ी ची दी दा गैरा टोलकड़ी और कमी सुने विस्ती और पजाने रही थी नुमावी कदी सीना वालों के जन्नत थे नुस्तासुद दी मुलियानो जन्नत बदिश दुई वाली कमिस नो बस यादातासु के जकम मालदार शियागान दी दुई वाली कमिस नो बासी और पजान न राग दी
نو هغه عوام خو وی چې خبره خو رښتیا کوي، نو هغې خپلو ملیانو پسې تلي چې دا تاسو ولې کمیس نه وباسئ؟ تاسو ښځې خو نه یئ چې ستاسو ګنې سینه عورت دی او دا بربنډول چې دي حرام دي، تاسو مباسئ کنې مونږ هم ځان نه وهو. نو ما باندې مارشالله کې ریټ وکړو چې د زمونږ مذهب کې مداخلت کړی. نو مارشالله والاو ما ته وی چې ستا خلاف ریټ شوی دی، مال را میدان ته یې کوي. مونږ خو جنت پسې ګرځو، که سینه والو کې جنتی دوی کمیس وباسي مونږ ورسره پرتوګم وباسو. او کنی دې شرمېدلو ته ووایئ چې خدای ته وګورئ دا خلق ولې بیړم وله تباه کړه او دا 10 ورځې د سینو نه چې دی وینې رواني او آخره ورځ په زنځیرونو هم پکې ځان ووایي. نو عزیزانو عرض داو چې د ملک صرف د حضرات حسنین واقعات بیانول او هغې ته جړل د ښځو د نرو دا کمال نه دی. قتل دا پکار دی چې د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه، په صحیح جنګ و. نو چې بنیاد معلوم کی نو دا به درته پته ولګي چې جګړه په دین وه. یزید کې دین نه و او د امام حسین ور سره جګړه په دین وه. ځان په قربان که، بیبیان په قربان کړي، بچی په قربان کړه، لیکن د بيدینه حکمران په لاس کې نه. لکه اوس په پاکستان کې زمونږ جګړه ضیاءالحق سره په پټي او په ځمکه نه ده، زمونږ جګړه ور سره په دې سیرت ته دا تاسو چې کومې پوسټرې چاپ کړي، جګړه ور سره په دغه دین ده دا تاسو چې کومې پوسټرې چاپ کړي چې دا ملک د مسلمانانو ملک دی او په دې ملک کې قانون چې کوم دی هغه د مسلمان پکار دی. که زه غلط وایم دا د مسلمان، لکه دا ستاسو کلی دی مسیزي، نو چرته چې د مسلمان کلی وي هلته جومات ضروري وي که نه؟ که هغه جومات کې امام نه وي تاسو وله امام خامخا پیدا کوئ که نه؟ که پکې مؤذن نه وي مؤذن وله پیدا کوئ که نه؟ مسلمان چې مړ شي جنازې له مولا پیدا کوئ که نه؟ نکاح چې پیدا شي نو نکاح تړلو لای مولا پیدا کوي کنا؟ نو دغه د مسلمان ملک د پاره به قانون هم د مسلمان پیدا کې، الته به د پیرنګي قانون نه. نن 40 کاله وشو سیرت النبی جلسه ده او سیرت النبی جلسه ده او سیرت النبی جلسه ده او په ملک کې امغه د 200 کال وروستو قانون د پیرنګي ترننه اوسم. تاسو ټول کچرونه واقف یی، دا سړیزي او مسیزي چې دي دا شپه ورځ د خدای په بلا اخته کچره در نډکی، تانه در نډکی، په لوی عذاب اخته، سپینګری دی او کواړه دی او کزاړه دی، صاحبہ تسپیم پلاس کې او کچرو تروان یې تاریخونه می. تاسو پوه شئ یو کیس د دیوانی په یو لیز مکه دی یو سړی سره مقدمه ده، نو په یو لیز مکه 14 کاله کې نه فیصله کیږي. یو کیس د دیوانی 200 ججان په بدل شي او یو کیس د دیوانی چې ده هغه فیصله شوی نه. تاسو راشي، تاسو په دې ملک علما دي، دا سابق صاحب تاسو عالم دی او دا داسې سړی زوی دی چې زما خپل استاز نو، لیکن زما 2 استادان، یو سید حبیب باچا صاحب د بالا ماړی
او یو د هرات مولانا صاحب چې مابد خان صاحب جماعت کې مدرس و هغې به وی چې په خلیل مومند کې د ده غوندې عالم نشته لیکن د هغه د علم نه شاید چې سوړیزی فایده اغستی او نه تې مسیزي اغستی سوا د کابل او د باجوړ او د دیر او د سوات او د انګا او د بنګا دا طالبان براغلی هغې به تې فایده اغستی نور تاسو خدای په راستی که پې پوه یم یی چې ده څه ویلي او که دې ویلي یا په څه پیده که نه پیده دا اندازه تاسو ته پته نه لګي یا فی الحال تاسو کې دا علما شته دا مولانا سید قمر دی یا دا زما شاته نور ناستی دا د ټاپ علما دي دا لوی خلق دی تاسو د ځمکې فیصله دوی ته راوړئ په یو منټ کې به فیصله وشي یو منټ کې تو وګوره چې کېږي که نه کېږي ګټ او بیلات خو په کچرو کې هم شته که نه که نشته مجسټریټ سره چې کیسي خو یا به ګټې یا به بیلې سیول جج سره چې کیسي خو یا به ګټې یا به بیلې نو مولالم چې راشي خو یا به ګټې یا به بیلې که دا شی هلته هم شته او دا شی بدلته د پاوکي او بوډاو چا سره په ځمکه تنازع وه ما پسې راغی ما ته وی چې یاره جج ما نه غوښتي دي چې ته پې شریعت وکړه شریعت پہ کوم خو تا اول پویم کا گٹم خو شریعت کوم کا نه گٹم نه کوم چې زه پہ پوی کړم د 15 جیربو لانجاوا چراته وې نو د دې سړی زما تر نامه پوری ګیرا وا او خس پین پټکه په سر لکه ګډوره سړی په سر کې نولې چې قصه را تټیرا کړه مال غټي ویل تا وکیل کړم ما بالکل می وکیل کړ خو چې زه وکیل کړم او باس په وشو سړی بیلو دا ځکه ما ته پته و چې دا بیلی چې بیلو دا را پسې کوتک په وګه راغی چې راغی والله که دې ژوندی پرېږدم تا خو ما ته وی چې زه ګټم که نه نو ما ورته وی چې دنیا کې خو دې ځمکه بیلو ده خدا عیسی وا ستا د خور او ستا خور له قرآن عیسی ورکړی د قرآن نن پښتون دنیا ته وګورئ لور د ځمکې نه محرومه ده لور د کور نه محرومه ده لور د پلار د نقد مال او د جایګیر نه محرومه ده خور محرومه ده دا د پښتون دنیا قانون دے زما عزیزانو عرض داو چې د سیرت مطلب ځان پوه کوي الف لام میم دا درې حرف دي الف ته لام دے او میم دے الف مانا دا اول لام مانا دا لازم او میم مانا دا مومن قرآن اول کے رضی الف لام میم الف مانا اول لام مانا لازم میم مانا مومن مانا دا شوا چی الف اول لام لازم میم مومن اول لازم د مومن د پارا اول لازم د مومن د پارا څه شه ده ذالک الکتاب لا ریب فیه دا قرآن دے چې پچا کې هیڅ شک نشته اول لازم د قرآن کار څه ده هدى للمتقین خلق ته سمه لار ښیي متقی چاته وایي پرهیزګار چاته وایي مونږه متقی او پرهیزګار هغه چاته وایو چې ما سره ښه وکړي پیسې راکړي دولت راکړي یاره
مونځ او داسې نشته خو نور ډېر ښه سړی دا زمونږ ایمان مونځ او داسې نشته په قبر هم دا ووایو یاره خدای دې ورته معافي وکړي مونځ او داسې نه خو نور ډېر ښه سړی چې مونځ او داسې نه ښه سړی قرآن وګورئ راشه متقي چاته وایي الذين يؤمنون بالغيب متقی هغه چاته وایي چې الله یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي رسول یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي دې ته متقی وایي نن ستا ملک کې ګورې لا ټټن غوندې لسمې چې پاس کړی یا یې فی کړی ابرا پاسی زه سوشلیست یم زه کمیونست یم زه سیکولریزم غواړم په دې ملک کې ته پې پوهېږې خوار شي ته کمیونسټي پېژنې ته سوشلیسټي پېژنې ما ته وګورئ ما ته نن ستا ملک د دې لعنت شکار کېږي لګیا دی د الله د وجود نه انکار الله نشتا چارسده کې مې هغه ورځ یو سړي ته وی چې تاسو وایئ چې الله نشتا او ته یې روسي مزاج د روس صدر څوک و برزنیف په دنیا کې لوی طاقت ته روس او د لوی طاقت صدرم لوی طاقت و برزنیف په دې مې پوه کړه چې دا برزنیف مړ چا کو ویل خدای مړ کو نو مال تاسو خو خدای منئ نه نو د دې داسې مثال دی ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي څه ورته وایي پوهېږئ زما په خبرو خبرې لغوندې مشکلې مې شروع کړې دي خو دا داسې بالکل سادهتوب هم خوند نه کوي ګوره منکرین حدیث ورته وایي داغي مشن دا دی لکه زمونږ ملک ډېر مذهبونه دي ډېرې فرقې دي ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې یو ډله پکې د منکرین حدیث قرآن منم حدیث نه منم ما ته ګورئ قرآن د الف نه والا تر والناس پورې ټول اجمال دی او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث دی حدیث نه معنی قرآن کې راغلی اقیم الصلاة منځ کوا څنګه کوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی واتو الزکات زکات ورکوا څنګه ورکوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی داسې حدیث هم د خدای کلام دی حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا د چا خبر ہوتا وای حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا قرآن وای د خدای خبر ہوتا زما مدعا دا چې حدیث د پیغمبر خبر ہوتا وای بلکہ زویم چې حدیث هم د خدای خبرې دي صرف په ژبه د پیغمبر بیان شي تاسو خیال راغی لکه وی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام داغه ده ژبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې گواه څوک دی په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه
गुलाम मोहम्मद परवेज नुमे हो دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام کراچۍ کې زه ملما او ما په دې کې هغه کور ته دیم راغی ا کور والا ما ته وی چې دا پرویز شیب دی جی د منکرین حدیث لوی امام چې دی اوهو ما غږ نه کولو چې زه ملما یم دلته اوس د سره هغه ما ته خوله راواچوله ما تو وہی چھ مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے ماں اور تیل چھ ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ماں تو وہی جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے ماں اور تیل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں میں منکر قرآن ہوں میں تو حدیث نہ مانے اور ز قرآن نہ مانا ماتے لا حول ولا قوت مالی اور شلز لا حول ولا قوت تا حدیث نہ مانے ز قرآن نہ مانا وچ ولی معلومات ثابت کا دا چې دا قرآن د خدای کتاب دی دا ثابت کا د خدای دستخط پښتا تاسو قرآن ویلې دی ټول ویلې دی ترجمه هم کړی دا سمرا علماء دي ستاسو په دې کلو کې الف نه په ب نه پوهېږي دا څومره د شرم خبره علماء یو علاقه کې وي او داغه علاقه خلقو ته د منځ ترجمه نه ورځي قسم په خدای دې بوډاګانو ته اللهم انا نه ورځي دا وترو کې چې وای کنه اللهم انا دا نه ورځي او که ورځي نو بیا وای چې ولا نشکرک ولا نکفرک نو د نشکرک په ځای باندې دی کل ولا نشکرک وای نو په ټکی کافر شوی ځکه چې ولا نشکرک دا معنی چې خدای زستا شکریا نه ادا نو نن زمون دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کے امام پسمی منس کولو مخ کے ولاڑو الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وای غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو دې وای دا غلط وای ټول غلط وای قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما پشپګ میاشتې کې یو دعا دویل زده کړي دي په شپږ میاشتې شیشه به میزان سره ګرځوله او د دعا ادا په خوله کې داسې ده چې تی وې نو شونډې به دې نه خوځي ما اوس زه در لرې ناست یې لرې ناست یې ته به چې زه داسې بلای ما ټول خورمه چې ناست کم کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هډمې هم ګډېږي هغې نه چېرته داسې لرې ناست یې دې خوا وګورئ دې خوا خفه کېږئ ما نه خفه نه شو که خفه شئ زما به څه وکئ موږ نه خوشحال څوک دي موږ نه خوشحال هیڅ څوک نشته ہر سڑک اللہ دی راضی وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف
काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। यौ खुदाई दे च मरगरई टोला खुदाई दे बरखिलाफी इचोक दित नशी को नो यौ दुआद तासु निजदे राशई او زه درته ویم به مجال دی چې زما شونډې وخوځي زواد بم نه یاسې نه چې بل لیبل را باندې ولګوئ ستاسو خو چې څوک خوښ نه وي څه لیبل پې ور ولګوئ چې دا یا زوالین دی اوس څه کوئ چې نږدې راغلی چې زمونږ د ملک سپینګیري هغې ته اللهم انا نول ولې که ته وایې زه ته څه وایې کاکا وترو کې آخر رکعت کې وایي جي زه پکې 3 ځله قل هو وایم تجربه وکړه مونځ دیکھو وګوره پیغمبر فرمایلی دی مونز محبوب سره ملاقات ته که یو سړی دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعات نیت ته وتړي او ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات حدیث جبریل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان هغه ورته وفرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته د خدای داسې عبادت وکړي لکه چې ته خدای ګورې دی وینې نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کېدای شي الله نه لوی رهنما بل څوک نشته الله نه لوی پیشوا بل څوک نشته مونږ په یو بلې بلا اخته یو ګوره زمونږ بالا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رک شه زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه را رک شه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتی دې خوا وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر اخرى د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کېږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور اور سړی ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی په سر پیغمبر خپلې لور ته وویل خپلې لور یا فاطمه سلینی ما شئت بچیا که دنیا کې د سکاری ما ته ووایه چې زه وکم خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نه شم پیغمبر خپلې لور ته وایي نن پیر و بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په 3 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابت تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې
ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالي نو څه چلو شو. نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې درې منه کنځلې کوي. تا اوس څه خبره ده؟ قرآن وګورئ، قرآن ګور. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے پیغمبر اعلان وکړه ټولو مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. ښځه دې ولیده لاندې وګورئ، چا تېره شي بیا پاس وګورئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ښځو ته ووایه چې سړي وګورې نو سترګې ښکته وغورځوه، سړي تیر شي بیا روانه شي. نن په پاکستان کې د ښځو حال هم وګوره او د سړو حال هم وګوره. راشئ ماښام ماسخوتن ټیم کې صدر روډ ته راشئ چې هر قسم څارویم خوښې میلاویږي، منډۍ لګېدلي، ټیکسي موټر راونیسه او په صدر روډ، مال روډ، فورډ روډ، ارباب روډ دې باندې چکر ووه او هر قسم ګډه دی چې خوښې درته به میلاوي. دا هغه شرمېدلی ملک دی، دا هغه شرمېدلی ملک. سړي وګورئ او ښځې وګورئ. 40 کاله وشو قرآن زیارت دی چې جنډه پې ولګوله که دا مخامخ قبر باندې چا جنډه لګولې. قرآن زیارت دی، بس په دې زیارت جنډه چې ښځې تېرېږي هسې پې قرآن دا شی. یا په لاره ټانګه کې روانې او چونه کړی ځای وګورې داسې چل کوي. دا دې څه وکړه؟ د زیارت فارشي تا خپلې ګوتې صاف کړي، زیارت ته دې څه وکړه؟ تاسو وایئ په ایمان د هدیرې آداب درځي، د زیارت آداب درځي، پوهېږئ پې؟ دا روټي خلاص چې دي د زیارتونو حاصلات خوړل او د قبرونو حاصلات خوړل، دوی ستاسو دماغ کې دا کینولی دي چې داسې مولیان شته دی چې زیارتونه نه مني او داسې مولیان شته دی چې قبرونه نه مني. زه به خپله قبر کېږم که نه؟ هلکه زه به نه قبر کېږم. زیارت معنا وګورئ او لیکلي دي چې هدیرې ته سړی راشي او یو آیات کرسی ولولي په هدیره کې، یو آیات کرسی. آیات کرسی پیژنئ څه ته وایي؟ وایه لکه شیخه ګیره دې م پرېښې ده، طالب خو نه یې، هسې ښه سړی ښکاري. تبلیغ کې څه یو آیات کرسی په هدیره کې ووایي 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. 40 ورځې نن زمون قوم هدیرو باندې تېرېږي، څه وایي نه ایماني ده. یا مړي اوس تاسو دې علاقې کې مونږ مړي کېږي، خلق ناست دي راشي دوا به وکړو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تاسو په ایمان وایي دا مړي ته دوا ده؟ دا مړي ته دوا ده؟ الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی، لا اله الا الله بل څوک نشته، والله اکبر خدای ډېر لوی دی، ولله الحمد خدای لره ثنا ده. تا مړي ته څه ووایي؟ 3 ورځې تېرې شي، 3 ورځې ټکه دوا دا قوم مړي ته ونه کي، ټکه دوا. دعا زده کړه، دعا به داسې کې اللهم اغفر لنا وله كخزي ولها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا اول ما وبخي بیا دغه مرده وبخي. تاسو به وایئ چې هلکه نو اول دې ځان له دوا وکړه،
اول بزان له دوا ځکه کې چې اول خدای تا وبخي چې تا کې اهلیت د شپارس کولو پیدا شي. د بډابیر احسان الله تانیدار سره د چې اشنایي نه وي ورنږدې به شي هغه هم پوره میر غضب دی که ورنږدې به شئ ووایئ په ایمان. نو احسان الله سړی ونیو نو بیا به وله ملک ګورې یا به وله دا کوسډب چیرمین ګورې دا به وله ګورې چاله ایس ایچ او صاحب سړی نیولی چې شپارستی نه وي تانیدار له نشي ورتلی. نو اللهم اغفر لنا خدای اول ما وبخې نو چې تا وبخي نو بیا به ستا خبرې ته غوږ کېدي نو بیا به ورته چې اوس دی هم وبخه. تاسو په خبره پوه شئ. مړي ته دعا کولو طریقه دا ده مونږ په دې نه پوهېږو. زمونږ مړي خوار دي ژوندي مو خوار دي. ژوندي خوار څه دین نه پوهېږي. قادیانی راغی او تا نه تپوس کوي چې هلکه چا ویلی دي چې نبوت ختم دی؟ تاسو سپینګیري بوډاګان موږ څه خبر یو؟ چا ویلي؟ بعضې پکې لغوندې په اللهم او خدای ویلی دي خاتم النبیین او خاتم او خاتم کې دا فرق دی. بیا ته خاتم او خاتم پیژنې چې په زور سره یې څه معنا یې ده او چې په زیر سره یې څه معنا یې ده. بیا تا ته وایي زمونږ پیغمبر زویلي بروزي پیغمبر دی. ته زویلي بروزي پیژنې؟ نن ستا ملک کې وګوره مرزایان حکومت ولا اهمیت ورکړی دی صاحب. دا خدا علما دی خدای ژوندي لري اگر چې ضیاءالحق لګیا دی مولیان هم رانه مټي ځایي. دا د سود د زکات پیسې دي دا وزیرانې ګرځي. لږ ماته وګورئ کمې مدرسې او جومات دی چې دا د سود د زکات پیسې راوړي. دا 15,000 او 10,000 او 20,000. کم قوم کې چې غیرت وي دا به والي وابلی. کم قوم کې چې غیرت 15,000 دی چرې د انګریز یونیورسټۍ ته خو د لکونو اعلان کې او جماعت له 15,000 ورکې. د انګریزي چې پکې ښودی کېږي په هغې خو کروړونه روپۍ خرچ کې او چې قرآن کم ځای کې خرچ کېږي نو هغې له دا کوسډب وزیر راولېږي نو راپاسي او مولیانو ورته ګلونه په لاس کې نیولي ورواچوي. نو راپاسي ورونو ما دې مدرسې له 100,000 روپۍ اعلان کړي دي. نو مونږ پې لاسونه وپړه کوو واه واه جزاک الله جزاک الله جزاک الله نه وایه غضب څنګه ووایم عربي کې خدای دې کور ران کا. جزاک الله غضب الله علیک. تا خو دین وشرمولو تا خو دین رسوا چې قرآن چرته ویلی کېږي هغې له په کم رنګ. بیا زمونږ دې ملک ته وګورئ د انګریزانو پادریانو ګورئ او د مسلمانانو ملیانو ګورئ. وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه دا پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ. زمونږ ښځې ورته دا دا چې په خاورو دې موړ کې ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی. وایي ښه دغه وکیل دی دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې. یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جینۍ بېګانۍ سړه چې پاتې ده ملا له ور واچوه. یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو. ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه؟ ویل استاز پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوه یې مه ملا له یې ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته
چې ویشته نو جنۍ په جړا شوه ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې وی مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم دا مې د نیا د متیازو کټوای وه د شپې بیا دې کې متیازې کول نو اچکه مې مور دې کټوای کې اچولې وه او ما ته وی چې ملاله یاست د دې قوم دا قدر دی د ملا په نیت او دا قدر دی د حکومت په نظر کې او دا علما را کېنوئ او د مرګ نه وروسته پې بیا ځان بخئ برای خدا خدای دې جولی ته وګورئ چې بیا د دوی په خوله چېرته مړي بخلی کي بی کیس خو به هغه وکیل درته ګټي چې اول دې د هغه وکیل قدر وي په زړه کې دا دې منلی وي چې دا وکیل جنگ ښه کولی شي په عدالت کې او هغه دې د وړاندې نه خوشحال کړی وي هغې نه وروستو به په دغه ځای کې تا دپاره جنگ کوي بیا د دې خلکو په خوله کاکا ته بخلی کېږي کوم یا دې خلکو له قرآن ورکه چې تا په ژوند ورسره دا عمل کړی نو دی د زړه نه وایي چې دی دې خدای وبخي راشي اوس بلې مسلې ته انما الاعمال بالنیات د پیغمبر حدیث دی چې د اعمالو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي زړه کې دی چې د څه شي قصد او اراده وکړه دې ته نیت وایي تاسو په دا خپلو ایمانونو یې ووایئ چې په جنازه کې امام پسې ولاړ یې اول خو د جنازې نیت نه درځي کینی اوس در کې تجربه کوم یو در کې راپاسوم در کې یو حاجی ها ماما اوس به پته ولګي نیت نه درځي چا درته اسانه کړې ده چې وایي چې نیت مې د ملا په نیت وځه ودرې پاغه شي فایده هم نه مرتب کیږي تاسو په دې زړه کې د دې مړي متعلق نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای ده سره به بېګاله څه چل کیږي زه دا خو په ایمان ووایم شوی دی چې دې قبر کې ږدئ کښېنه ماما ای مولانا خو زما دې ځای کې نری غوندې درد ځکه چې یو سړي سره دې مینه وي او ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے اونگ زه تاسو ته ایماني وایم ما باندې 2 میاشتې ډاکټر تقریرونه بند کړي دي چې تقریرونه به نه کوې دماغ باندې څه بوج غوندي خو نن یې درته کلاو مټ باندې کوم هر څه چې کي هغه ورځ مې یو انګو کې کړی ډاکټر راته ټلیفون وکړه ډاکټر شیاو ویل ما اورېدلي چې تا تقریر کړی خپله ذمهواري دی ده چې هر څه در باندې وشو مال تقریر مې نه دی کړی انګو کې شیعه سني فساد کېدو هغې پسې تلی وم ډاکټر شیاو ویل ښه بیا دې ښه کړي دي ما چې ځان مې تې خلاص دماغو بوج دی خو خبرې درته د ورورولۍ کوم چې دلته نری غوندې درد د پلار د رور د مور د ښځې د لور د یار د دوست متعلق دلته یو نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای ده سره به بېګاله لاندې څه کېږي دا شوی دی وای ټول وای نه دی شوی چې نه دی شوی جنازه مو نه شوه
ایسو نشو ځکه چې اوس ما ته وایي ملا صاحب ستا څنګه چلو زمام ستاسو غوندې چلو ما ته چې ته مخکې پروت او ما ته لیدلی چې جومات ته نه راځي جوارګر بدماش بدکرداره بېمونځه پلیت مردار مذهب دین خدای او رسول ته کنځلې او ته ما ته مخکې پروت او زه ستا امامتي کوم ووایې په ایمان چې زما اړه به دا ووایي چې دی د خدای وبس او به یې وایي هلکه ته هم امام یې د دې ځای او به یې وایي न सहबा न खुदा ही मिला न विसाल सनम न इधर के रहे न उधर के मोया खारियान वही मोया मरदूद ते न फैतिया न दरूद मरदूद मर्श در پسې ولاړ خلق جنازې دو مذهب دي یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله یو مذهب دی د امام شافعی رحمت الله امام شافعی مذهب دا دی چې جنازه رستو کوي او خلق تی مخکې روانو سي هدیرې ته ولې دا مړی مجرم دی دا جرګه مخکې خدای ته روانو سي او ورته آهو فریاد کوي چې یا الله مجرم هم را روان کړی دی شپارس یې کو درته چې معافي ورته وکړي دا د امام شافعي مذهب دی امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې مجرم مخکې کا او ته رستو شه او رستو نه لګیا اوسه چې یا الله دا مجرم هم در روان کړی دی خدایه معافي ورته وکړي یا الله دې ړومبي منزل کې دا ړومبی سوال جواب پې آسان کې ووایې په ایمان دام چېرته پړه کې هم راغلي دي حلوا خورو دا مو پړه کې هم راغلي سیدې څلوېښته او ماښامه یې ته کښېنئ دا دا الغټ من الغټ ولو کان پیشو سرې په دې به څه کېږي مونږ خو بیړه تباه ده مونږ خو غرق یو بیا وایي دا علما ناست دي چا چې په ژوند خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړی نه و په ژوند دی د محمد رسول الله یارانه نه وه کړې د مرګ نه وروسته په قبر کې به ورته د پیغمبر تصویر وښودی شي په دې لحد کې ملایکې به تصویر راوړي ورته به یې وښي ورته به یا مریم ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته داسې وګوري نو وایي به ها لا ادري آی های زه خو والله که پوهېږم زه خدا نه پیژنم نو چې د خدای عدالت وي او د منکر نکیر غوندې پولیس وي او د جناب محمد رسول الله تصویر وي او ته انکار وکړې چې دا زه نه پیژنم نو پرېږدي به دې دغه وخت کې څوک لار به دې کموي تختې به په کمه دې ته سوچ وکئ سوچ وکئ زمونږ ملک تباه دی قوم تباه دی معیشت تباه دی بحیثیت دین زمونږ ملک وران دی وران دی دا به ټیکېږي په څه دا په دې نه ټیکېږي چې الیکشن یې وشي او صاحب همدغه خره دي کتې بدلې شي په بل روپ کې راشي او منډې ورسره ووهئ دې له د ایران غوندې انقلاب پکار دی د ایران غوندې 9 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه کیمه کې نو ایله به دا 7 کروڑه د سړي زامن شي او چې د 2 کروڑه کیمه کړي نه او تا دا ملک ټیک کو که مړو ما راشي په قبر مې متیازې وکړي دیلا مسلمان او جابر او لوی ډیکټیټر ښه مسلمان پکار دی لوی
اعلی حکمران پکار. دا اسمبلی ستا دا صوبایي اسمبلی وګوره، صوبایي اسمبلی کې چې ناست دي دا داسې یاره خدای دې رحم وکړي نو دا څه دي چې بار روزي ته به وایې چې اوس چېرته د جنډوخانې نه راووته. دا ته اسمبلی ستا دا کابینټ وګوره، ستا قومي اسمبلی وګوره، ستا هغه شریعت بل وګوره. شریعت بل هم وایي پیش کړی هلکه چا ته هم پیش کړی چا ته. ما متعلق دوی وایي چې دا بجلیګر ملا چې دی د شریعت بل خلاف دی. انا لله و انا الیه. بجلیګر ملا د شریعت خلاف دی، شریعت بل خلاف دی. نه په کلاو غوږونو واورئ. دې ضیاء الحق پرون په دې ملک کې ریفرینډم کړی دی او ستاسو دې کلو کې به پولنګ سټیشن و پاچټو څه لیکلي وو چې تاسو اسلام منئ نو لاندې لیکلي وو ها یا نه. ټیک شو نو خلقو لیکل چې او مونږ خو اسلام منو. که دا پرچم ماله چا لاس کې را کړی وی که نه نو ما به هم پې لیکلی وی چې او کینې زه په هغه ورځ د بډابېرې میره کې مې ورځ تېره کړې وه پټ شوی وم چې دا پرچه څوک لاس کې رانه کې بیړه یې غر کړي. ها اسلام منو، ټول اسلام منئ چې ټول منو. وایي ښه نو زه ستاسو 15 کالو دپاره صدر شم. نو مونږ چې اسلام منو ته زمونږ صدر شو نو ته اسلام یې که نه ته اسلام یې. ټیک شو. دا قومي اسمبلی وګوره، دې ټولو ووټونه د دې قوم نه په دې نظریه نه و اخیستي چې زه به ملک اسلام راولم. ویلي و که نه یې ویلي؟ وایي په ایمان ستاسو کوڅو ته یا ستاسو حجرو ته یا خانانو ته یا غریبانو ته یا هره بلا ته چې څوک راغلي دي نو په دې نیت چې زه به اسلام راولم. ټیک شو. ایمان در کې وي شریعت بل نه مني، اسمبلی نه مني یا ضیاء نه مني، ټول استعفې ورکوي او میدان ته راوځئ او را میدان ته شئ چې د کفر فتوه پې ولګو چې بیړه والا تباه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون. قرآنی دلیل دی چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصلې په قرآن کول او دوی یې نه کوي، دا ظالمان دي، دا فاسقان دي، دا کافران. تاسو خیال راغی نو دا شوشې شوي دي صاحب خلک بدل راشي رونو شریعت بل لکه مات پسې راله وی راځئ جي دلته جهاد کانفرنس دی. جهاد کانفرنس دی ویلو د څه شي دپاره؟ وی دا کابل غزا چې ده کوم ځای کې دی؟ محمد خان صاحب جومات کې. مال چې جهاد کانفرنس ختم شي بیا به کم خوازو؟ ویلې کورونو ته به راځو مال نه. زه هغه جهاد کانفرنس ته ځمه چې کانفرنس نه را اوزګار شو نو مخ په تورخم به رواني کلاشنکوف بالو او جهاد لبزو. وی نه که نه جي چې دا خلک ګرم شي لږ مال د لور مې د میړه مري او د زوی مې د عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامت ته. تاسو دې د 10,000 روپۍ میاشت بنګلو کې او د کاربینونو د کلاشنکوفونو سوري لاندې ګرځئ او د پردی مور زوی له شلخی ټوپک ورکه چالکه ته غزا لزا. دا ستاسو انصاف دی. که زه دا خبرې کوم تاسو غلطې کوم تاسو وایي. زه وایم چې راځئ چې ځو خو ته به ما نه مخکې د 18 لاک روپو بینس کې چې څوک ګرځي او د امریکې ټولې مهربانۍ تاسو ووالې نو اول به دا د روس توپه په تاسو سوروم بیا به در پسې مونږ. تاسو د امریکې تالي سټۍ لګیایئ او غریب ولوی چې راځه جهاد کانفرنس دی. دا زمونږ د ملک انصاف دی. دا هر څه به عزیزانو ټیک شي. دا ښځې دا نران دا هلکان دا هر څه به ټیک شي خو که د ملک قانون بدل شو
د ملک قانون قرآن شو، د ملک قانون حدیث شو، او چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن او حدیث شوی نه وي، زما د خدای په ذات قسمی چې تاسو په پاکستان کې ښه ورځ ونه ګورئ. نن وګوره چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه، چې لږ اول کار یې دا لور یې بربنډه کړه. راشئ لیډا په موټر کې ناستی ماشوم قلارئ او لیډا یې لګیایي دکاندارانو سره انګتې اچي. راشئ وګوره ماله چل راځي د ښځو. یو منټ کې درته ښځې بندوم، ما نه خو دې دوی راوځي به نه د غریب او نه د غریب د خدای په قهر اخته دی. غریب په بو زیارت سره راته موټر خراب شو، اړکې مې وی چې یاره دې په بو میا صاحب زیارت ته ورننوځم. چې زیارت ته ور روان شم، زیارت په دې دائیں بائیں لار باندې مینا بازار جوړ دی. تلی یې چرته چې څوک تلی یې لاس اوچت کوي. په بو زیارت ته څوک تلی یې کفر خو نه دی، ټول به تلی یې دا اوس یریږي. په هغه دکانونو هلکان ناست دي، نو په بو زیارت ته اوس ښځې چې روانې نو د هلکان ورته اوازونه کوي چې راشه 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 خورې واخله واخله واخله، راشه 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 خورې واخله واخله واخله. هلکان ورته نو شیخ به مخکې، شیخان به ورپسې، هلته نه به کوزه راډکه کړي او په سوکه کې به یې والا دغه ور ټومبلي ده واخ که دا څه کوې د خدای قهر دی واچو دی. په دنیا کې خو یو اوبه دي چې هغه آب زمزم دی، او بیا دې حال کې ښځې قبرونو او هدیرو ته راشي. حدیث وګورئ د بی بی عایشې په رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرمائی چې زبا د خپل خاون قبر ته ورننوتم نو مخ به مې بربنډو، ځکه چې دا زما خاون ورسره مې چې پلار دفن شو ابو بکر صدیق، بیا به مې مخ بربنډو ځکه چې زما پلارو. چې بیا ورسره حضرت عمر دفن شو او زبا د پلار او د خاون قبر ته لاړم نو مخ به مې پټو، ځکه چې عمر پردی سړی پردي قبر نم ستر کوي. قبر نه نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت تزرخانه سره 15 پیران دي. زمونږ د بالا ماڼه علاقې ښځې ورته راځي، چوری په سرکړي ډولکی ورسره وي. څه چل دی ښځو؟ ویل د 15 پیرانو چوری مې منلې وه، چوری مې منلې وه. نو دا 15 پیرانو لاینې ډمانو، تاسو د پلار قبر ته به ډم بوځئ په ایمان وایي وته په تڼاکو سټکورې شي چې تڼاکې دې وخوره بیړه دې غرقه شه. نو 15 پیران ډمانو چې ته ولې ډمان بوځي. بیا به جاروګانې یوسي، نو د هغه دا ونې وګوره د جاروګانو ډکې دي، جارو به لړه کی چې لړه به کی جا جارون خط مبارک شه مبارک شه مبارک شه ولې وای جارو التاون خطا زوی بدیوش. دا شرکیات زمونږ د غریبو په ښځو کې. راشي مونږ سره زیارت ته سید حسن پیر ورته وي، زانګوګانې پکې پرتې پیسو د پاره، زانګو له ټیله ورکي کاڼی داسې ورلړه کی و چې ورلړک چې کاڼی زانګو کې پرې مبارک شه مبارک شه، زانګو کې د کاڼی پرېوته زوی بدیوش. دا شرکیات. ښځه د هغې یا کور دی او یا یې ګور دی، بلا ضرورته مړی ژوندي مور پلار وغیره دې نه سیوا ښځه چې د کوره بهر شوه په میړه او په دې ترغې لعنت وریږي چې تر څو واپس کور ته نه راغی. ترغې
دا قانون دی. ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې؟ ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځې دا سترګې چې قطب په سویل دي د ده دا کرسی مال راکئ، اته ورځې اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ. چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تختوئ، که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبه وځي یوره. په دې کې اسمبلی کې بل پاس شو، اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سون کوم پوزه داسې بل یې پاس کړی او که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي. راشي څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شو. اوس زه راتلم هم ویرېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاری ولاړ وی ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ویرېدم چې مال په ما را منډه نه کي ټک 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 دلته تکړه راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم. د سن 65 جنګ هم یاد شي، یاد هم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه. دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو ایو شیخو سو ورځې پس مې چې ولیدم مال کدھر گئے ہیں؟ ویل سوات. مال سوات هیچ کہہ کرنے ویلې تھے چاټیاں وستیان چاټیاں او لوی بم په لنډی را غورځېدلی و که نه ویل چاټی را ورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم. دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ. دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سوړیدي دي او مسیزي دي او ته ما دپاره پړانګ او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مورچوله او زه ستا مورچوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ او رمیدان ته شئ. هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ویلې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې کړه مال پرېږدي تاسو یې پرېږدئ خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال شابه که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وहाँ تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي خو که سره م پرېښوئ که نه میدان کې ته به وګورې بیا دا خپله توره خدای ته ګورئ. ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله. ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته زما کور وانه او زه ستا کور وانه. ټوپک یې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله. ټوپک یې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک بم د هغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي. ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ دي او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وی څه چل دی ورسره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې د هغه حکومتو عام هم نه و منلی مال زه به د پاکستان حکومت اله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي. تاسو دوا پکار ده په جیلونو یې را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی هم خدای مړ کو ما جنازه وکړه. ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو. ورپسې یحیی خان نیولی هم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی هم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو. بوټو خان یې ونیومه ام تورو خاورو له لاړو. دا بل لا هوښیار دی نو که یې ونیوم دی هم مردارېږي.
نو په جیلونو والله که صرفی کړي دي او نه تیریږم. ایمان مې ده او د پاکستان ځان دوست ګڼم، د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم، د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي. اوس پلیتستان دی، اوس دې ته پاکستان ویلم خدای ماته شه، اوس پلیتستان دی. دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لري شي او د دې قانون د جناب محمد رسول نعره تکبیر. په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته عدالتونه، ما ته وایي چې مافي هنا عدالت، مافي دلته عدالتونه کم دي. مجسټریټ نشته، سیول جج نشته، سیشن جج نشته، های کورټ نشته، سپریم کورټ نشته، هیڅ نشته. د ټولې مکې ښار یو امیر دی، یو امیر. معلم نه مې تپوس وکړو چې دلته عدالت کټویل نه، دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې. یو امیر دی، غلی نیولی نه چې بیا ته لاس غوڅ کړي، زناکار نیولی نه چې بیا سنګسار کړي، شرابي نیولی نه چې بیا په درو والی. خبره خلاص، د منټونو خبره ده. دلته به په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی به هم درنه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پسې. د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي، د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي. های کورټ او هغه خو وایي چې زه به درته په سدرة المنتهی کې باس کوم، زما خو 15,000 روپۍ. لا چې دا غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را، یو د کور روان شو، بل د کچرۍ او تاڼې ټکورې لنګ کی. که تاسو شریعت ته راشئ 302 کیس یو ګنټه کې، یو ګنټه سړی مړ کو، ګوان پې تیر شو، لاسونه یې درته رستو وتړم او ټوپک دله درکړم چې ولی، بس خبره خلاصه شوه، خلاص. زناکار دی ونیو، ګوایي پې وشوه، میدان ته راوباسم او داسې کلي ته اعلان وکړم چې راځئ ولئ، بس وی ولئ دې کاڼو کې خښ کوي. خبره خلاصه. غلا یې وکړه او شهادت پې وشو، دې ځای کې ته لاس غوڅ کړه، خو چې څوک یې ګوري ړبې بوږنېږي چې بیړی یې غرقه شه. دا حکما دا چلو کو وایي په ایمان ملک کې به امن شي که نه شي؟ نن ستا ملک کې امن شته؟ کور امن کې نه دی، بچی امن کې نه دي، اولاد امن کې نه دی، ځان امن کې نه دی. غړم بشي، بم بخلاشي، لشل کسب پکې والوزی، پتہ به نه لګي. چاکڑے 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 تحقیقات ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں. دا زمونږ ملک دی. نو عزیزانو لکه یو درد پیدا کوي چې خدای تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څوم د پاکستان قانون بدل کړی نه، تر هغې دا ایمان پیدا کوي. نو که په دې جذبه مرګ هم درته راشي نو انشاءالله چې خدای به م بخي، او که په دې جذبه درته مرګ رانغی نو بخنه مروره ګرانه ده. خدای په راستی که نم په مالګو خدای وبخي او نه دا 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکوي، نم خدا راسته کې په دغې خدای مال 2 روپۍ راکړه. زه چې چرته جنازه کې پیښ شم که نه، نو د غریبانو له روپۍ ورکړي. دا سقاطونه نه وي شي په دې څه چل دی دا دیرو کې که نه سقاط، تاسو کلي کې خو به هم ویش. نو ما چې وګورو نو ما پسې 50-60 روپۍ راوړي، او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې د خدای سپېروي. هلکه دا ولې؟ وایي ته لږ غټ ملا یې که نه. نو ما ته وګورئ، اسقاط فدیه ده د اعمالو د میت، دې دپاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړي له به یې ورکوې چې نه غرمه خوړلي وي او نه بېګاله درک لګي. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ که ماله دې راکړي کور دې وران شه،
غرق د پلار نیکه دی غرق دی مال ولې راکې دا د اعمالو فدیه ده او د اعمالو فدیه دپاره مسکین به لټې اوږې تږې نهر لکه سرسایه ده سرسایه پېژنئ څه ته وایي ګوره یی ډېر تکړه خلک خو یا خاصې مانه ویرېدی او یا څه چل دی سرسایه پېژنئ وړوکي اختر په ورځ چې چاله ورکوي امام لی ورکوي ٹھیک امام ډېره موده اغستې وي بجلیګر کې چې امام دې خوا وګورئ د دې په راز پوهیږئ د دې راز دا دی چې دا د اختر ورځ ده په دغه ورځ چرته مالت کې گاونډ کې کلی کې وګوره چې د چا نغری سوړ نه یې پاتې ټول نغري خو ګرمي که نه وریجې پخیږي مینچې پخیږي چا غوښې باندې کړي وي څوک حلوا پخوي د اختر ورځ ده په دغه ورځ به کورونو لټۍ به چې زما په دې کندي یا مالت کې د چا نغری سوړ پاتې نه شي واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهره شپه تېره کا زما دې په خدای قسمي ټول کلی به پې الله جهنم کې اچي ټول کلی دولت مطلب پوهېږي خوړل خورول او د خدای په لار کې خرچ کول یو سړي ماته وایي چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی ګزاره یې جوړه ده مال امام هم چونکې ناست هم دې ته دی سرسایه غریب له ورکوي امام لاسې او لس روپۍ ورکوي نو مرۍ خو پې نه تاسو خیال راغی نو زما عرض دا و عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي هر څه خو که د ملک قانون قرآن و حدیث شو خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کی توفیق دې راکي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت تاسو دې کلی علاقه کې علما دي لوی لوی علما دي عزیزانو دوی نه کار والی ماسخوتن ټیم کې راټینګوئ په جوماتونو کې د منځونو ترجمې ته زده کوي یو نورالضا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي تمام ضروریات قسم په خدای دی چې هغه ورځ یو بوډا په مانځه کې سجده ساوه وکړه ما ورته وی چې خطا وکړه مال کاکا دا ولې وی چې لږ غوندې باد مې لاړه نو سجده ساوه مې وکړه نو ما وی ګوره دا بوډا دومره نه پوهېږي چې په باد تلو اودس مات شو مونځ مات شو که نه نو په سجده ساوه خو دا مونځ نه راټینګېږي بیا به اودس کوې دا مونځ به بیا یو نورالضا دا علما دي دا طالبان دي دا خلق دي دا راټینګ کوي ماسخوتن ټایم کې اجرې پرېږدئ ګپونه پرېږدئ دین ته زده کوي چې مرګ نه رستو درته کارآمد شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکئ په اخلاص چې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ په دې ملک کې زمونږ په ژوند د قرآن او د حدیث نظام مونږ ته وښایه خدای شرم پرده مو ساتې د خپل قهر او د غضب نه په امان کې وساتې خدای زمونږ بچي نیکان کې خدای زمونږ بچي نیکان کې دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو په حال رحم وکړي او خدای پاک باعزت طور د دوی د خپل ملک سبب وکړي خدای روس تباہ و برباد کې د روس مرګري تباہ کې امریکا تباہ کې د امریکې مرګري تباہ کې خدای اسرائیل تباہ کې ټولو مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي خدای دې جلسې ته چې څومره خلق راغلي دي د دې ټولو شرعي مقاصد پوره کړي خدای مونږ ته هغه لار وښایه چې ته پې خوشحالېږي ستا حبیب پې خوشحالېږي خدای د هغې لارې نه مو ساتي چې ته پې خفه کېږي ستا حبیب پې خفه کېږي انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې ژبې ساتل پکار
دغه جبه ده چې دنیا به په دوست هم کې او دغه جبه ده چې دنیا به په دشمنه هم کې. یو بادشاہ خپل وزیر ته ووی چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیرم پوی وزیرو، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. او ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پیژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه و، دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وریته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې ښه تیکه دا ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خوناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکۍ نو اب وریته او ماله به یې راوړي. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله ژبه وریته کړه او رایې وړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجو. پرون مې چې درته ویلي چې ښه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو ام دې م ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو ام دې م ژبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو ام دغه ژبه ده، او که خراب شی دی نو ام دغه ژبه ده. دغه ژبه ده چې سړی به جنت لمبوزي، او دغه ژبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ویل ٹھیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی، او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول ژبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی، نو پیغمبرو فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی او غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول.
په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوي؟ وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو. ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. ا سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بو. ما سره یو کونټای چاره کړې ده د چندړو کونټای ده، داسې د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوي. تاسو خیال راکړئ. نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی بتلو دیو سره به څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به د چندړو لرګي راوړه او خرڅول. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاړو. چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی. اوس کور ماته نه دی معلوم، خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي، نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې، او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور یم. آواز یې کړی چې ورته یې چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته، ښه ده جي دننه راشي. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو، څنګه یې ښه یې جوړې. دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه، تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو، یو ساعت لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی، دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم، او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی، خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي، این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کوم. هغه ورته ویل ته زما دوست یې، اشنا مې، څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري، خو فوراً ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې، خو ځان ته خلاص کا، بس تبرې ولا را پرېښی دی. او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی، هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی.
چې ټیک شوی دی نو د سړي خدا خیال کړی چې عزت اخلاص شوی او غر د خپل شو چې بیا دی ورغلی دی د خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی ولا چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي حال او مغسې تازه دی بس مغه تبر یې تې اغستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلی دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبې د اور نه نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبې د اور نه اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د سلور قسم سیزونو نه کړی دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د سلور قسم سیزونو نه پیدا دی خاوره اور